جوړ کړی شوی یو جماعت دی. د ما قدرمندو عزتمندو زمونږ مشرانو د جمعیت علماء اسلام ضرورت ولې وګڼو؟ څه ضرورت و چې دوی د جمعیت علماء اسلام جوړو؟ د ما عزتمندو په دنیا کې مسلمانان چې څومره موجود دي، هر مسلمان ته د خپل دین مطابق د خپل رب عبادت کولو اجازت ده. که په امریکې کې مسلمان دی هم د الله عبادت کوي، که په هندوستان کې مسلمان دی هم د الله عبادت کوي، که په جاپان او په چاینا کې مسلمان دی هم د الله عبادت کوي، او که په روس او یورپ کې مسلمانان دی هغوی هم هلته د الله عبادت کوي. چې په مانځه باندې، په روژې باندې، په زکات ورکولو باندې د استطاعت نه بعد حج کولو باندې هیڅ پابندي نشته. نه په امریکا کې شته، نه په روس کې شته، نه په چاینا کې شته، نه په هندوستان کې شته، نه په بل داسې ملک کې شته. نو دینه دا معلومیږي چې زمونږه د کفر سره جګړه دا په مانځه او په روژې نه ده. دما قدرمند او عزتمند لکه څرنګه چې لمونځ، روژه، زکات، حج دا په ما او پتا باندې فرض دی، دغه رنګې د الله دین غالبول، د الله دین دپاره اجتماعي مرسته، د الله دین دپاره اجتماعي کوشش او محنت دا هم په ما او پتا باندې فرض ده. او زما اکابرینو دغه فرض پوره کولو دپاره زما او ستا دپاره دغه جماعت خوښ کړی دی. د ما قدرمندو صحابه کرامو به هم د الله دغه دین تحفظ، د الله دغه دین ملګرتیا، ملاتړ دا په جهاد سره کړی دی. د خپل دین تحفظ به صحابه کرامو په خپلو سرونو باندې کوو. او د ما قدرمندو په سن 1857 کې چې هندوستان کې انګریز راغلی و، نو هغه هم د مسلمانانو خلاف جنگ کولو، او چې کله د شاملي میدان جنگ انګریز وګټو نو عام اعلان یې وکړ چې ملا مندوی دا قتل کړي. او په ټول هندوستان کې د 80,000 نه زیات علماء کرام قتل کړل. دا علماء کرام ولې قتل کړل؟ چې دی علماء کرامو به عملی طور باندې د انګریز خلاف جهاد کوو، مقصد د الله دین تحفظ کولو. د ما قدرمندو عزتمندو چې کله د علما په هندوستان کې ټول شهیدان شول، د دلی نه ونیسه د پیښوره پورې د روډ په غاړه چې څومره بوټي وو، په هر بوټي پورې یو ملا قصدن عمدن ځوړند کړی و چې د دوی نسلونو ته دا نصیحت وشي چې بیا څوک د دین او د اسلام نوم په خوله نه اخلي. نو د ما قدرمندو عزتمندو چې کم اکابر علماء کرام ژوندي پاته شول، مولانا گنگوهی رحمت الله علیه، مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، د دې هم عصر یو څو علماء کرام هغې فیصله دا وکړه 10 کاله بعد چې موږ به د دې نه بعد د انګریز خلاف مسلح جدوجهد نه کوو، او یو ځل به بیا د قوم ماشومانو ته د خپل الله دغه دین ښیو.
او د هغې دپاره سن 1867 کې د مدرسې بنیاد کېښود. نن چې دا زه او ته ورته شیخ الهند وایو دا د دې مدرسې اول طالب او د ما قدرمند او عزتمند دغه طالب په دې مدرسه کې د علم هم زده کړ، د دین د دشمنانې هم د خپلو استادانو نه وپېژندل او بیا یې د دین د تحفظ دپاره په دې مدرسه کې درس و تدریس شروع او هغه اکابر علماء کرام پیدا کړل چې نن د دنیا په هر ګوټ کې د دین هر شعبې چې کوم حفاظت کوي د هغې څه لینک د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه سره شته. زمونږ استاد په منځ کې دلته د تبلیغي جماعت کار کوي. دا کار د تبلیغ د حضرت مولانا الیاس رحمه الله شروع کړو. دا حضرت مولانا الیاس رحمه الله د شیخ الهند شاګرد. مولانا اشرف علی تھانوی چې کم د امت د هدایت دپاره او د اصلاح دپاره 1300 کتابونه لیکلي دي، دا د حضرت شیخ الهند رحمه الله شاګرد. حضرت مولانا انور شاه کشمیری صاحب رحمه الله چې هغه ته به چلته پھرته کتابخانه ویل، دومره کتابونه ورته یاد د ما قدرمند او عزتمند دا د حضرت شیخ الهند شاګرد. حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی، حضرت مولانا سعید احمد دہلوی کم شاګرد سړی نوم واخلي. د ما قدرمند او عزتمندو دا ټول علماء کرام چې چا به د دین حفاظت ځان له کوو. دې شیخ الهند رحمه الله په هندوستان کې د انګریز خلاف تحریک خلافت چلولې دی، تحریک ریشم رومال چلولې دی، تحریک ازادي چلولې دی. دا علماء کرام ځان سره ملګري. نو په سن 1919 کې سن 1867 نه 1919 کې په هندوستان کې علما دومره پیدا کړل او بیا دا ټول علماء کرام په امرتسر کې جامع مسجد خیر الدین کې جمع کړل په 31 دسمبر باندې او امت مسلمه د پاره د علماء کرام اجلاس د امت مسلمه قیادت د پاره چې کوم جماعت د رهنمایي د پاره چې کوم تنظیم کوم نظم جوړ کړي د هغې نوم هغې اکابر علماء کرامو جمعیت علماء خودي. د ما قدرمندو زمونږ د مشرانو د دغه جماعت بنیاد ایښودو مقصد هغه دا و چې موږ د الله د دین اجتماعي مرسته وکړو، د الله د دین غالبولو دپاره اجتماعي محنت او کوشش وکړو، خو مسلح نه په سیاسي توګه باندې. د ما قدرمند او عزتمند که نن هم هغه 1857 صورت حال وی نو نن به دا ملایان پارلیمنت ته نه تلل، نن به دا علماء کرام په سنگر کې ناسو، نن به د علماء کرامو په اوږه باندې ټوپکو. خو د ما قدرمند او عزتمند زمونږ مشرانو دا فیصله کړې وه چې نه، موږ به اوس د انګریز خلاف یا د دوی د دغه نظام خلاف سیاسي جدوجهد کوو. د ما قدرمند او عزتمند د انګریز زمونږ خلاف بیا پراپیګنډه شروع کړه. نن زما د جماعت نظریاتي کارکن، زما د جماعت اهم رکن، هغه هم سوچ او فکر دا جوړ شوی دی چې د جمعیت علما اجلاس ته تلل دا د جمعیت علما اسلام یو سیاسي جماعت دی، بس هغې اجلاس کې یو سیاسي مجلسونه کیږي، لہذا د پیپل پروګرام ته تلل یا د جمعیت پروګرام ته تلل په دې کې نه ګناه شته او نه ثواب شته. دا زموږ ذهن جوړ شوی دی. زما کارکن به زما جلسې ته راځي خو سوچ پیدای چې بس یو سیاسي اجتماع ده او ټول کال به دکانداری کوي، ټول کال به زمینداره کوي، چې کال تیر شي سوچ ورشي یاره
دا خپل اعمال هم صحیح کول غواړي، څه د جنت دپاره هم ګټل غواړي، نو بیا څه وکړي؟ یا تبلیغي جماعت سره چیله ولګوي، یا کال ولګوي، یا 4 میاشتې ولګوي. ذهن دا جوړ دی چې دا د دین کار دی، دا د الله د دین کار دی. او جمعیت سره چې وخت لګوي کار کوي، نو دا ورته سیاسي کار ښکاري. لمونځونه یې ولې قضا شول؟ امت ته دا ښول مقصد و چې مز چې قضا شي نو د هغې وخت شته، بیا یې دوباره وکړه. د سهار مز قضا شو، ماسپښین یې وکړه، د ماسپښین قضا شو، مازدیګر یې وکړه، مازدیګر قضا شو، ماښام یې وکړه. هغې وخت شته، خو که چیرې په دنیا باندې د کفر نظام راغی نو بیا د هغې قضا نشته. لہذا اجتماعي عمل دا انتهایی ډیر ضروری دی، او دا د انفرادي فرائضو نه زیات فرض دی. همون په ذهن کې دا اچولی شوي دي چې دا سیاست دی. څنګه چې پیپل پارټۍ او نیشنل پارټۍ، مسلم لیگ او دې ورکران د خپلو پارټو پسې منډې وي او جلوس جلسې ته ځي، دغه رنګې جمعیت علما کارکون هم دا سوچ دی چې بس دغه رنګې مونږ هم د جمعیت علما په جلوس او په میټینګ او په اجلاس کې شریک کیږو. نه، زما د جماعت مقصد اعلی دی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دا الله دین په ټولو ادیانو باندې غالبول دا د هر مسلمان فرض دی. خو مونږ دا فرق خلکو ته نه دی ښوولی. مونږ په خپله اطمینان نه حاصلېږي چې یاره واقعي دې جمعیت کې به لکه دونه ګټه وي، واقعي دا جمعیت به د الله دین دپاره کار کوي. ولې عالمي سطح باندې کفر دا مذهب او دا دین دومره بدنامه کړی دی. دما قدرمند او عزتمند ده. زه اکثر دې ملګرو ته په دې امریکا کې دا مسلمانان مونځ کوي که نه کوي؟ ها کوي که نه؟ هغې باوجود امریکا راځي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختمی، دلته روس راځي او د افغانیانو خلاف جنگ کوي، دلته یورپ راځي او د طالبانو خلاف جنگ کوي. نو دما قدرمند او عزتمند ده، که د مانځه جګړه وي، که د روجې جګړه وي، نو بیا به دوی څه کول چې دلته په دې مسلمانانو پسې راتله؟ هلته د مسلمانان مونځ نه کوي، خو دوی نه کړه منې. خو مسله د مانځه او د روجې نه ده، مسله د نظام ده چې طالبان دلته کم نظام غواړي، د هغې نه عالمي کفر ته خطره ده. زما د اسلامي نظام متعلق او بیا د ما قدرمند عزتمند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر نه و، 40 کاله په مکې مکرمې کې و، د چا سره هېڅ دښمني نه و. خپل د خدای عبادت پې کوو، منځونه به هم کول، روجې به هم نیولې، هېڅ چا سره یې څه دښمني نه وه. خو د ما قدرمند او عزتمند چې کله نبوت ورته میلاو شو، کله د الله دین د خلق راغوښتلو موقع راله، نو بیا د ما قدرمند او عزتمند په هغه مجلس کې علما کرام ناست دي چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام اول ځل د مکې خلک جمع کړل او د الله د دین دعوت یې ورکړ، نو په هغه مجلس کې یو خپل سکت تره راپاڅېده او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې الفاظو سره گویا شو: نقل کفر کفر نباشد، وی تبا لک یا محمد، خدای دې ته هلاکي، اجمعنا لهذا، تا مونږ دلته دې دپاره جمع کړي ان یبدل دینهم، ته زمونږ دا دین بدلول غواړې، ته زمونږ دا نظریه بدلول غواړې. او یو ګټه یې راواغېسته او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګزار وکړو. د هغې نه پس د مکې ښځو به په کور کې ګند جمع کوو چې کله به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کوسه په هغه ګلی باندې تېرېدو، له پاسه به یې د کور ګند ټول پرې راواچوه. بیا یې داسې دښمني شوه، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې په لارې کې غنې اچولې،
نو د ما قدرمند او عزتمند که په مانځه وې که په روجې دشمني وې نو د 40 کاله خو هم پیغمبر علیه صلات وسلام په دې مکه کې عبادتونه کول خو مسله د نظریې مسله د دین مسله د عقیدې دغه تحفظ دی جمعیت علماء اسلام دا غواړي چې په دې ملک کې نظام د الله راشي لہذا جمعیت علماء اسلام تجزیه لدې نورو پاټو سره مه کوئ جمعیت علماء اسلام د خپلو اکابرینو سوچ مطابق د عالمي کفر خلاف د ما قدرمند او عزتمند هلې ځلې کوي لګیا ده او د ما قدرمند او عزتمند دا مفتی محمود کانفرنس چې مونږ کوو تاسو ته به دا خبر وي یا به نه وي دلته چې په کې پی کې کې د پی ټی آی حکومت راغی نن نه 8 کاله مخکې نو مولانا صاحب به دې ادارو ورته چې تاسو ولې راوستئ نو یو ورځ یو کس ورته ووایي دا دې دپاره چې مونږ معلومات دا دي او د امریکې او د دې خلکو هغه دا دی چې په دې کې پی کې دا خلک دا مسلمانان د علماو سره یو رشته یو تعلق یو نسبت یو مینه او محبت لري لہذا دلته د عوامو کې د دې معاشرې کې چې کومه بې حیایي په کار ده هغه نشته ده چې کوم غربت په کار دی هغه نشته ده لہذا دلته د پی ټی آی حکومت قصدن عمدن راوستی چې دا قوم دا د علماو نه لرې کړي او د ما قدرمند او عزتمند د جمعیت علماء اسلام په 2018 الیکشن نه بعد په دې ټول ملک کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره څومره 15 میلیون مارچونه یې وکړل د ما قدرمندو بعضې خلکو دا خیال دی چې اسې ازادي مارچ ته لاړو 14 ورځې مو تېرې کړې څه چلو شو د ما قدرمند عزتمند د تا په هغو تلو باندې تا په هغه میلیون مارچو باندې الله په فضل سره مونږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قانون د ختم نبوت د عقیدې دا محفوظ کړی دی چا پلار هم د قانون ته اوس په بد نظر نشي کتلی نو د ما قدرمند او عزتمند زمونږ دا منډې دا اسې نه دي حضرت مفتی صاحب رحمه الله دا کانفرنس چې مونږ کوو مونږ دنیا ته دا ښیو چې دا قوم رشته نن هم له دین سره مضبوطه ده له علماء کرامو سره مضبوطه ده او دې دپاره چې کم ملګری منډه وي د ما قدرمند او عزتمنده چې ته په خپلې محلې کې په جومات کې د چاته ورشې او د دې کانفرنس دپاره دعوت ورکې د ما قدرمند او عزتمنده د هغې اجر او ثواب د ګڼشتې نه وتی دی دا د سختې کار دی حضرت مفتی صاحب رحمه الله به وي زما دا خبره په هغه نه واړوي وایي دا صوفیان نه دي خانقاو کې چې ناست دي والله الله کوي وایي د دوی نه خو نه یم خبر چې د دوی دا مونځ به خدای قبلي که به نه قبلوي وایي په خپل منځه مې دا یقین دی چې دا به خامخا قبلیږي چا ورته ویل ولې وی دا نوزګاره خلک دی د دوی بل کار نشته دا تهجد دی او دا اوابین دی او دا چاش دی او دا پلان کې مونځ دی او سهار او ماښام منځونه او زه وی د شپې 12 بجې 1 بجې به د جلسې نه راغلی جمع به یې وروره او دس نشي کولی ګرمې اوبه نشته ده فرض مانځه ته هم نړه نه کېږي چې ویکو خو مجبوري دی چې د الله فرض یې ګڼو او بیا ځو او دس چارندام کوو په مصله ودرېږو او د الله عبادت یا فرض پوره کوو نو زما دا فرض دا ډېر غوره دی دا به الله پاک خامخا قبلی او د دوی نه یم خبر چې دا به قبول شي که به نه شي ولې د دوی عادت جوړ شوی نو د ما قدرمندو عزتمندو زما د ورکر چې کومه منډه ده زما د ملګرو چې کومه منډه ده لہذا دا به الله رب العالمین خامخا قبلی او دا د تبلیغي جماعت والا منډه نه ده جما عزتمنده حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په داسې وخت په آخر کې به راځي چې دا دین به دا به د سر کروټې مثال لري دا به په لاس کې ټینګول ګراني
نن چې کوم سړی جمعیت علما اسلام سره ملګرتیا کوي، کوم جمعیت علما اسلام له ووټ ورکوي، کوم د ملا سره منډې وي، په هغې باندې د عالمي کفر نظر وي. نو د ما قدرمند او عزتمنده مفتی محمود کانفرنس ته راتلل مقصد هم دا دی چې مونږ عالمي سطحه باندې د ټولې کفر دنیا ته دا وښایو چې دا قوم نن هم د علماو سره ملګری دی. نو دغې دپاره د کوشش او د محنت ضرورت دی. د ما قدرمند او عزتمندو دا محنت هسې نه کېږي تر څو چې د الله مدد مونږ سره نه وي، او د الله مدد دپاره پکار دا ده چې مونږ الله طرف ته رجوع وکړو. نو دا ناس خلکو ته به زه دا درخواست کوم، تاسې به یقینا په کورو کې سهار یا په ورځې کې یو ټیم تلاوت کوئ، خو نن به ما سره دا وعده کوي چې نن نه بعده که څوک تلاوت نه کوي هغه به هم دا وعده کوي چې نن نه بعده که یوه سپاره وي که نیمه سپاره وي که پاو وي که نیم پاو وي که رکوع وي که نیم رکوع وي، دا به مونږ روزانه تلاوت کوو تر 14 اکتوبر پورې چې الله رب العالمین دا کانفرنس کامیاب کړي انشاءالله. خوښ هم ده د ما قدرمندو عزتمندو په دې مانځه کې نه، په دې تلاوت کې خیر دی نران هم تکړه دي، خو په دې روژه کې د نرانو خوند نشته. ګوره خبر دی او تاسې نه خو نه یم خبر، زمونږ دا ملایان خو ښځې ته دا ویلی هم نشي چې روژه ونیسه. نو د ما قدرمندو عزتمندو کورو کې لوڼه خویندې ترېندې کور والا نه علاوه مور ته خور ته دې ته خو وینا کولی شي که نه، که د ښځې نه یېرېږي خیر دی هغوی ته مه وایه، خو لکه دې نورو ته خو وینا وکړئ چې موږ به د دې کانفرنس دپاره 10 روزې هره ښځه په یو کور کې نیسي. ها خوښ هم ده وینا به کوئ کورونو کې، الله مو خوشحاله ساتئ. دې کې لاسونه ډېر کم اوچت شو، الله دې خیر پکې واچوي او خوند هم نشته. ګورئ د ما عزتمندو د دې نه علاوه په هر مانځه کې که په خپله په جماعت کې شریک یې، نو چې کله امام صاحب سلام وګرځئ نو غږ پې وکړه چې مولوي صاحب دعا وکړي چې الله پاک دا کانفرنس 14 اکتوبر کامیاب کړي. نو مولا صاحب دعا وکړي او